ما ته یو کس ویله اوسه دا مسله خامخا وکړه چې موږ خلک مځکې کوي بیا ټکټر باندې کوي ټکټر چې بیا ګانې روانې کړي حالانکه ویل چې ګانه حرام ده ګانې اورېدل حرام دي ګانې ویل حرام دي بیا چې کوم تا د رزق ګټلو اول سبب ده ته په حرامو باندې وکړې بیا به تا مخ ته کوم امید چې ما ته به فصل کېږي اول حرام کار دی وکړه چې تا د ابتدا له ګانو سره وکړه ما ته بالکل قیمتي خبره دی وکړه چې ګانو اورېدلو سره ګانو ویلو سره چې کوم دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارک مفهوم دا زړه سره توریږي خو افسوس خبره دا ده مسلمان ته د خپل ذلت او رسوایی پته نشته ذلت طرف ته روانو رسوایی طرف ته روانو خو موږ ته معلومات نشته حیا کې دغه مځکې به وي دغه فصلونه غنم به دغه انسانان دغه شپې او ورځې دغه وي خو یقین دوره کاملو مستبنکانو خبرې کولې و چې توره بره جوړه کړله بیا مشیان واخیستو بیا بتلو اوبو لګولو ته چې باران رالی بیا مدار نه ویله چې به نه راځي چوره په شیخ بدین به توره جوړه کړله بیا موږ اوبو لګولو ته ووتو که شپه به وه که ورځ به و ځکه چې هغو خلکو یقین کامل و هغو خلکو به چې فصل کرلی کامل یقیني و چې دا شای به الله مشترکوي حالانکه غربت ډېره وه خواري ډېره وه الله کریم دې موږ یقین کامل کی الله پاک فرمایي چې کوم مسلمان بل مسلمان سره یوه روپۍ په خرج کی یوه یتیم باندې غریب سره یو ګوان دی دا کلیوال دی دا یوه روپۍ په خرج کې دی داسې مثال ده لکه څرنګه چې یو سړی د غنم یوه دانه واچوي او زه 200 دانې ورته پیدا کړ نن که وږو چې غنم نه وي نن که وږي نه پیدا کېږي دا د قرآن چې نعوذ بالله فرق نه ده راغلی دا تا ما یقین نسته پته نسته وایي چې باران به وسي که به نه وسي چکرۍ که بیا باران نه وسلی بیا دا ته یقین نه وایي باران کول دا د الله کار ده تا ته رزق پیدا کول دا د الله کار ده به الله درکوي خو ته به کامل یقین په الله باندې لرې خو نن موږ یقین نشته ترانده نه کرو نه کرو چې لا ټیم ورباندې تیر سي الله باران وینو که بیا دا یو باران وسلی بیا بل باران نه وسلی بیا ته خو یو باران ته ناستې یو باران به وسي وبې کرې که بیا تر باندې بنسلو نو دا یقین نه ده نو د معاشرې خرابولو یو غټ سبب دا ده چې نن موږ خپل مال چې کوم ده هغه صفا نه ده د حرام و حلال و تمیز ما نسته بیا شاته الله کریم فصل ورکی غنمو ټیمی لای ګوارو ټیمی بیا چې کومه ده بیا چې کوم الله په ده باندې فرض کړي دي او لازم دي اور الله د الله رسول فرامینو نه ثابت دي چې دې ورکولو سره مال صفا کېږي او مال چې برکت راځي مال ورسره ډېرېږي خو افسوس خبر بیا باندې مسلمانو نه په ورځي بس کې بیا ټول سنبال کی وای دا خو ما کال نه کېږي حالانکه وخت خلکو بالته په ډګر باندې وای دا د الله ای صدا بیا جلا کړه نو عزتمند مسلمانانو ورو موږ پاره معیار شکم دا دین اسلام دا کچیره دین اسلام باندې تلو بیا دې دنیا باندې ګټې دي او آخرت څخه ګټې دي او کچیره دین اسلام لار م پرېښلا قرآن او حدیث لار م پرېښلا بیا دې دنیا چې ذلت تا هغه دنیا چې بیا ذلت نن یو غټ مصیبت دا چې قرآن او حدیث لار نه موږ هټ کر روانو
چې کوم الله موږ ته دین ښوولی ده اسلام ښوولی ده الله ښوولی ده الله رسول ورته ښوولی ده نن موږ هغه نه هټ کر روانو په خپل سوچ باندې ما اعتماد ستا په خپل عقل باندې موږ فیصلې کوو په دې ما اعتماد ستا خو الله په الله رسول فرامینو باندې ما اعتماد نسته نن یو غټ وجه دا ده چې نن موږ د خپلو سوچو د خپلو ذهنو غلامان جوړ سلی یو د الله رسول فرامین موږ نه پاته دي